نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم سورة آل عمران 92 نمبر آیت دی سلورم پارا دا د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت ذکر شو په دې رکو کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت ذکر کیږي الله جل شانه په دې رکو کې فرمایي چې تاسو انفاق فی سبیل الله کوي نو تاسو به بیرته ورسیږئ د بیرته رسیدو دپاره تاسو ته پکار دی چې کوم محبوب سیز تاسو وي هغه د الله د رضا دپاره صدقه کوي اوس بیر چاته وي د بیر په باره کې د مفسرینو اقوال مختلف دي د ټول نه اول د بر نسبت کچری بندگانو ته وشي نو په داسې صورت کې به د بر معنا د الله تابعداري او بندگی وي او که د بر نسبت الله رب العالمین ته وشي نو په داسې صورت کې به د دې معنا بیا د الله رب العالمین رضا رحمت او جنت وي دویمه خبره چې د بر نه څه مراد دی حضرت عبدالله ابن مسعود حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم او امام مجاہد رحمت الله علیه فرمایي چې د بر نه مراد جنت دی حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې د بر نه مراد د الله رب العالمین نزدېکت دی یعنی تاسو د الله پاک نزدېکت او زیاته تابعداري د انفاق فی سبیل الله د خپل محبوب مال خرج کول نه بل څه کې نشي کولی بیا الله پاک چې کله د آیت کریمه نازل کو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین چې د قرآن کریم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی منون کیو وی په دې آیت کریمه باندې عمل شروع کو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه د دیو باغو چې پاغي کې ډېر مزیدار کیو بیرحاوت وی بیر روحا یا بیرحا نن سبا هم شتا دا کوي اوسم په دې وخت کې موجود دي حاجان او عمره والا مسلمانان د غزې تزي او د برکت د پاره د دغه کوین اوبر وړي نو دغه د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې هغه دا باغ سره د دې مزیدار کویو چې دوی دا زما محبوب باغ او محبوب زید د صدقه کو خپل رشتہ دارانو ته حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه خپل اس د الله رب العالمین د رضا د پاره خپل زوی ته صدقه کو او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل وینځ د الله رب العالمین د رضا د پاره صدقه کړه د دې آیت په وینا باندې عمل کول د پاره
بیا الله جل شانه په دې آیاتونو کې د يهوديانو یو شبهه تردید کوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین اسلام دعوت چلو او د ملت ابراهیمی تذکره به کولانو يهوديانو اعتراض وکړو چې نبی علیہ السلام خدا اول ری چې د ابراهیم علیہ السلام په دین باندې دي، حالان کې د ابراهیم علیہ السلام په دین کې خو ډېر سیزونه حرام او هغه دی حلال ګڼي. لکه مثال وای په ملت ابراهیمی کې داو چې د اوغ غوښه او پیبه نه خوري. الله رب العالمین د دې شبهې تردید کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د يهوديانو سره د بحث او د مناظرې او د چیلنج ترتیب خي. اول الله پاک د دې شبهې تردید کوي چې ګوره ابراهیم علیه السلام خو رستو راغلو، تا مخکې راغلو، او یعقوب علیه السلام رستو راغلو، یا يهوديان موسی علیه السلام رستو راغلو، ابراهیم علیه السلام مخکې راغلو. او کدا سيزونه حرام شوي نو دا الله نه دي حرام کړي. د دې وجه د حرمت د الله رب العالمین د طرف نه حکم د حرمت نه دي. مسله دا سوا چې حضرت یعقوب علیه السلام ته علق النساء بیماری لګیدله، چې دا بیماری ورته لګیده، یعقوب علیہ السلام نظر وکړو کچری ما ته الله پاک شفا راکا زه به خپل محبوب خوراک پرېږدم. او د یعقوب علیہ السلام په خوراکونو کې خوراک د اوښې په او د دوی غوښه خوړلو. چې کله الله پاک شفا ورکړه نو یعقوب علیہ السلام خپل نظر پوره کړ او د اوښ غوښه او په خوړلې پرېښودل. الله پاک فرمای چې دا خو یعقوب علیہ السلام په خپل بزان حرام کړي، والله نو حرام کړي. او بل چې تاسو يهوديان وای چې ابراهیم علیہ السلام په دین کې حرامو، نو زئی تورات راوړی کنه، تورات کې دې خبره ذکر شته؟ نو دا حقیقت ته په تورات کې دې خبره ذکر نشته چې تورات خو د ابراهیم علیہ السلام نه رستو نازل شوی دی. موسی علیہ السلام په يهودیت دین باندې خلق امتیان دا خو د ابراهیم علیہ السلام نه ډیر زیات رستو دي. نو تاسو په دې ځای کې په الله باندې دروغ تړئ. علامه آلوسی رحمت الله علیه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تر تورات په باره کې چې کوم چیلنج ورکړي، نو دا مسله خو نبی علیہ السلام تورات کې په خپل کتل نه و، ځکه نبی علیہ السلام خو په تورات باندې عالم نو او نه تورات نبی علیہ السلام لوستیو. او بیا هم دې ته وی چې راوړی کتاب، دا غي وجه دا وا چې الله رب العالمین وتوحی کړی وا چې په تورات کې دا مسله نشته. ورنه نبی علیہ السلام په تورات کتل نو چې په دې کې دا مسله شته کنه. بیا نبی علیہ السلام خپل ذمہ داری بیانې چې اے خلکو، الله پاک رښتیا ویلي دي، تاسو دروغجن یې، د ملت د ابراهیم علیہ السلام تابعداري کوي، د الله پاک بندگیو کوي راځي. تاسو ابراهیم علیہ السلام یادوي چې يهودیت باندې په دې خبره کې تاسو دروغجن یې. الله رب العالمین فرمایي چې نه په يهودیت باندې نو، الله پاک رښتیا وایي. بیا د ملت ابراهیمی مرکز اول چې بیت الله شریف د داغي فضائل ذکر کیږي. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. په مقدس مکه د ټول اولنې زمکه چې جوړه شوې دا ناغه بیت الله شریف زمکه ده، د مکه مکرمه زمکه ده. د بیت الله شریف برکات دو قسمه دي، یو ظاهری برکات دي او بل معنوي برکات دي. ظاهری برکات یې دا دي چې په دې خشکا شګروړ زمکه کې به تا ته هر موسم والا میوه په کثیر تعداد سره ملاویږي، دا ظاهری برکات دي.
او ظاهری برکات دادي چې څومره مسلمانان د دنیا د ګډ ګډ نه حج له راځي او دی قربانۍ کوي په لکونو خلک قربانۍ کوي لیکن دغلته به تا ته ملاویږي چرته به هم د قربانۍ دپاره تا ته سروي مشکل نه وي د ظاهري برکات دي ضروریات به د هر یو ملاویږي او معنوي برکات دا دي چې ابراهیم علیه السلام د کم کور بنیاد خودري د دې معنوي برکات دا دي چې د دې بیت الله شریف یو منځبتاته په 1 لاکھ باندې اجر سره ملاويږي عامه دنیا کې ته 1 لاکھ منځونه وکا او بیت الله شریف کې یو منځ کا دا یو منځ به د بیت الله شریف د دنیا د 1 لاکھ منځونو نه زیات ثواب لري دا د دغه برکات دي بیت الله شریف کې منځ کول طواف کول ذکر کول بیت الله شریف ته کتل دا ټول مستقل عبادت دی په نسبت د نور دنیا د عبادتو ډیر اجر لري بیا الله پاک د بیت الله شریف 3 خصوصیات ذکر کړي اولنی فيه آیات بینات مقام ابراهیم چې پدې کې د قدرت ډیر نخري یو نخه خو پکې ده چې دې کې ابراهیم علیه السلام په کوم ځای باندې قدمونه مبارکو هغه ځای مقام ابراهیم دی او د الله رب العالمین د قدرت نشان دا دی چې چام دې ته غلط اراده کړې ده الله رب العالمین هغه هلاک کړی دی لکه د ابرها واقعات تیر شوی ده دویم فضیلت او خصوصیت د دې بیت الله شریف دا دی چې کوم انسان دی بیت الله شریف ته داخل شي نو دی انسان ته امن ملو شو دته په دې بیت الله شریف کې هیڅ قسم تکلیف نه ملاويږي دا د امن ځای دی او دریم خصوصیت د بیت الله شریف دا دی چې د دنیا د ګډ ګډ نه خلک راځي په دې کې به حج کوي په مخ د ځمکه باندې بل داسې مقام ځای او ځای نشته چې الته دا فریضه ادا شي سوا د بیت الله شریف نه دا د بیت الله شریف امتیازي خصوصیات دي اهل سنت والجماعه مسلمانانو په نسبت باندې په مقدس مکه بهترین چې کوم ځایونه دی هغه دوه دي یو بیت الله یو مکه مکرمه ده او بل مدینه منوره ده اگر چې د شیعاګانو کافرانو په نسبت باندې د کربلا میدان چې دی دا د بیت الله نه هم افضل دی لعنت الله علی الکافرین دا کافران د الله لعنت دی په دې ظالمانو نور امت مسلمه اتفاق د قران کریم د نبی علیہ السلام د حدیثونو ثابت شو دا مسله چې په مقدس مکه باندې بهترین ځمکه دا دوه دي یو مکه مکرمه او یو مدینه منوره کوم انسان باندې چې الله رب العالمین حج فرض کی د تلو او د راتلو خرچه پکور کې د رستو د پاتې کېدو خرچه او د واپسې د راتلو خرچه او الته د سره د ضرورت اسباب وی دومره دونه اسباب چې د چا سره وي نو په دې انسان باندې حج کول لا فرض دي او بیا الله رب العالمین د اهل کتاب د گمراهی اسباب ذکر کړي چې د اهل کتاب دا گمراه شوي دي نو د جهالت د وجې نه بلکې سره د پوهې سره د دلایلو سره د کتابونو د لوستلو د تورات انجیل زبور ملاوېدو لیکن سره د دې چې د ایمان په نه لرو عمل نه کو دي ځکه گمراه شوي دي او بیا الله پاک د یوې خاص موقع مناسبت سره یو 2 آیاتونه اخیرنی د دې رکوع چې کوم دي دا نازل کړي دي شماس ابن قیس یهودی دا یو ډیر لوی یهودی و دا د مسلمانانو صحابه کرام ډیر زیات غټ دشمنو دی ظالم یو سړی له پیسې ورکی شماس ابن قیس دا یهودی شماس ابن قیس د یو بل یهودی له پیسې ورکی چې هغه شاعرو دی یهودی ولا پیسې ورکی چې د مسلمانانو منځ کې دا کم اتفاق راغلی دی
اوس او خزرج قبایلو. د دې په منځ کې خو ډېر جنګونه مخکې کېدل، اوس مسلمانان شول، دا خو جوړ شول، نو د دې هغه پخواني یادونه یو بل ته تازه کا، ازړې کارګزاریان د دې په شعرونو کې بیان کا. د دې يهودي لاړو اوس او حضرت صحابه کرام په خپل منځ کې ناستي، ډېر د مینې محبت مجلس دی. دی يهودي هغه زړې قصې شروع کړي چې سته پلار مړ کړو، سته رور مړ کړو، سته زوی مړ کړو، د جاهلیت هغه یاد وته شروع کړو. چې صحابه کرام دا وریدل، ډېر زیات غمجن شو، ډېر زیات خفه شو، او په خپل ذهنونو کې د دوی واپسی د زوړ حالت تذکره بیا پیدا شو، تر دې چې یو بل تپاسېدل او ډېر د جنگ جګړې صورت جوړ شو. باجی پکې وال ټکول مشول، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبرداري ملو شو چې صحابه کرام خو دغه شان حال ته ورسېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورا راغی او د آیاتونه الله پاک نازل کړ چې تاسو د دې کافرانو تابعداري کوئ، نو دا خو تاسو دین نه اړي، تاسو ولې دا کار کوئ؟ ولې په تاسو د الله کتاب د قران کریم آیاتونه لوستئ نشي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کې موجود نه دي، او تاسو د دې سره بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موجودګۍ کې تاسو بیا زوړ حالت ته ګورئ. الله رب العالمین د آیاتونه نازل کړ او د همیشه لپاره مسلمانانو ته د کافرانو د تابعدارۍ نه منع بیان کړ. نو الله جل شانه فرمایي لن تنالوا البر، تاسو هرگز نشئ رسیدې نیکۍ ته، تاسو هرگز نشئ رسیدې جنت ته، حتی تر دې پوری تنفقو چې تاسو خرج کړئ، مما بعد دا غسن تحبون چې تاسو سره محبت ساتئ، وما تنفقوا من شيء او هغه شی چې تاسو خرج کوئ د سمالنا، فإن الله به علیم، پس بشک الله پاک پاغي باندې پیری. کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل، ټول طعامونه د حلال د بني اسرائیل د پاره، الا ما حرم اسرائیل على نفسه، مگر هغه چې حرام کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة، مخکې د نازل دود توراتنا، ځکه موسی علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام نه ډېر وروسته تیر شوی دی او تورات کتاب موسی علیہ السلام ته ملو شو. قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام فاتو بالتورات، پستا سوراتلو کی په تورات باندې، فتلوها پستا سلولی اولولی دی لئن کنتم صادقین، کچرتا سرشتنی. دا مسله پکې وخای چې دا سيزونه په یعقوب علیہ السلام باندې یا په ابراهیم علیہ السلام باندې حرام، دا پکې وخای. فمن افترى على الله الكذب، پس را څوک چې تړي په الله پاک باندې دروغ، من بعد ذلك پس د دینه، فاولئک هم الظالمون، پس دا کسان چې دوی ظالمان دي. قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام صدق الله، الله پاک رښتیا ویلي دي، فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، پس تاسو تابعداري وکړئ د ملت د ابراهیم علیہ السلام، حنیفا چې سراسر هدایت دی، سراسر حق دی، وما کان من المشرکین، او نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه. ان اول بیت، یقینا اولنی د کورونو، وضع للناس چې جوړ کړی شوی دی د خلکو د پاره، للذي خامخا غدی ببکته چې په مکه مکرمه کې دی، مبارکن ډیر برکتناک دی، وهدن او هدایت دی للعالمین د مخلوقات د پاره. فيه آیات بینات، پدې کې دلائل دی واضحه د الله پاک د قدرت. مقام ابراهیم، پدې کې مقام ابراهیم دی. ومن دخله کان آمنا، او هر هغه څوک چې هغه داخل شو دی بیت الله شریف ته دی شو په امن باندې. ولله علی الناس، او خاص د الله د طرف ندی په خلکو باندې، حج البيت، حج بیت الله، من استطاع پاچا باندې چې هغه طاقت لري، له دیتا سبیلا دلاری، دتلو طاقت لري، زاد او توخ لري. ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین، او هغه څوک چې هغه کفر وکي پس یقینا الله پاک بے پروا دي د مخلوقاتنا، د کفر نقصان بد ته ملاويږي.
قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تاسو ولی کفر کی پایاتونو دا اللہ پاک باندی واللہ شہید علی ما تعملون او اللہ پاک گواہ دی پاک سباندی خبردار دی پاک سے جتا سکم کوئی قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ تاسو ولی بندوی منع کوي عن سبیل الله د لار د الله پاک نه من هغه څوک امن چې ایمان نوړي دي دا خلک ته ولی منع کوي تبغونا تاسو لټوي په دی لار د الله پاک ای وجن کوګوالي وانتم شهدا او حال دار چې تاسو گواهان یې په دی خپل بد عمل وم الله بغافر عما تعملون او نه د الله پاک نا خبره دا غسنه چې تاسو کوي یا ایها الذين آمنوا اے مومنانو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب کچری تاسو تابعداری کوي یو د جماعت د کسانو اوتوا الكتاب جری ته کتاب ورکړی شوی دی يردوکم دی واپس کی تاسو لرا بعد ایمانکم پس تاسو ایمان کافرین حالت د کفر تا وکيف تکفرون تاسو څنګه کفر کوي وانتم تتلى علیکم آیات الله او حال دا دی چې لوستل شي پتا سو باندې آیاتونه د الله پاک وفیکم رسول پتا سو کې موجود دی پیغمبر د الله پاک ومن یعتصم بالله او راسو چې اعتماد کی منګول لګي په دین د الله پاک باندې فقد هدیا په تحقیق سره د هدایت ملو شو الی صراط مستقیم د لارې نیغي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین